أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. زما ورونو نن د روزي اوله ده زمشتي پاکستان و بنگلاديش و بھارت دا د الله د کتاب په خلاف روان دي. په دنیا کې 50 ملکونه دي، 50 ملکونه نن روزه ده، د بود ورځ ده، چهارشنبه چې ورته وایي. کوم چې غیر مسلم ملکونه دي په هغو کې روزه ده. افسوس دا دی چې قرآن هم دا بیان کړی دی، حدیث هم دا کړی چې 2 ګواهیان رالو باید چې هغه شی د هغه کوم انسان دی. د روزې په باره کې دا دی په عربو انسانان ګواهیان دي چې روزه ده، خو صرف پاکستان دی چې هغه د الله د کتاب خلاف روان دی. سوره حج کې الله وایي ای ابراهیمه کعبه جوړه کړه، بیا د دغه ځای اعلان وکړه چې خلک د لیرې لیرې ځای سره راځي دپاره د حج په هغه میاشتو نو معلومه شوله چې د حج خپلې شپې دي او د مکه چې ده د القرا ده، د مور د کلو د معنا اصل د کلو د هغه ځای سره اعلان کېږي. نو باید چې موږ په خپله د الله قرآن ووایو، حدیث ووایو. دویمه مسله دا ده خلک د روزې په میاشت کې تراویح کوي د ماخستن لمانځه سره، څوک 100 کوي، څوک 8 کوي. دا نه په قرآن ثابته ده نه په حدیث ثابته ده. چې کم سړی ځان ته مسلمان وای د الله پر قرآن ایمان وي، د نبي پر سنتو باندې ایمان وي، هغه باید چې د نبي په سنتو باندې عمل وکړي د الله په قرآن. دا د شپې لمونځ دی، د تهجد لمونځ دی، په کور کې ثواب زیات دی. د ماخستن د لمانځه سره په جومات کول دا بدعت کار دی. دا د نبي صلی الله علیه وسلم سره ثابته نه ده، نه د الله په قرآن سره که چا ثابته کړه دغه ماشر عبدالجبار شیراني و هغه سړي ته 1,00,000 روپۍ ورکوي. نو داسې نه چې عاملة ناصبه تصلی نار حاميه، عمل به یې کړی وي، ستړی شوی وي، هغه باوجود به ځای جهنم. باید چې موږ دغه د روزې په میاشت کې چې ځان ته مسلمانان وایو دغه لمونځ وکړو، په کورونو کې وکړو، په تهجد په ټیم وکړو. د ماخستن د لمانځه سره یا 8 رکعاته کول یا 6 رکعاته کول تراویح دا بدعت کار دی، دا د الله د دین خلاف کار دی، دا د نبی او د سنتو خلاف عمل دی. دغه لمونځ چې دی په شپه کې که وخت نولو 1 رکعت هم جایز دی او 3 هم جایز دی، 5 هم جایز دی، 9 هم جایز دی، 9 رکعت هم جایز دی، 11 هم جایز دی. دا رقم 2 رکعاته کول، بیا 2 کول، بیا 2 کول، بیا 2 کول، 8 رکعاته دي وکړو، بیا 3 رکعاته ورسره وکړه. دا هم راغلي دي چې په یوه نیت سره 4 رکعات وکړه، بیا 4 رکعات وکړه، بیا 3 وکړه، دا 11. دا هم د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو کې ثابته ده. دا نسته دا 6 رکعاته چې ته د ماخستن د لمانځه سره که دا بدعت کار دی، باید چې د دې څخه موږ ځان وګورو او په کورونو کې وکړو، د الله دین ومنو، د الله پر دین ولاړ شو. الله دې وس توفیق راکړي چې په دې عمل وکړو او تر بلو پورې ورسوو.